موږ دا ویلي وو چې د هارت یا د زړه د سرکولیشن څنګه سیستم دی، کوم آرټریز در کومه ځای راوځي. دا ما درته ویلي وو چې د یو اټا سره راوځي، بیا د زړه په دا غوښو کې یعنې په دا مسل کې کارډیک مسل چې ورته وایي په دې کې خپرېږي او دا رقم زړه ته هغه قوت ورکوي چې زړه په ریلیکسیشن، په غوړېدو او کنټرکشن کښېکاږلو په عمل کې دوی استعمالوي. دا اکسیجنیټډ بلډ چې دی په دې پوه شواست. اوس راځو د زړه او د دې څخه کوم وتلي چې کوم رګونه دي وینې زړه ته راغلي رګونه او د زړه څخه وتلي رګونه چې موږ بلډ ویسلز ورته وایو. د وینې رګونه په عام ژبه کې چې موږ بولو د وینې رګونه. ښه د وینې په رګو کې اول رقم رګونه چې دي هغه ته موږ آرټریز وایو. څه ورته وایو؟ آرټریز یا آرټري سینګولر دي. د دې اصلا دوه تعریفونه دي، دوه ډیفینیشن دي. ښه آرټري څه ته وایي؟ دا خبره بیا واورئ. زړه ته د زموږ په ټول وجود کې چې رګونه دي دا رګونه یو رقم نه دي. ښه دا اصلا دا غټ رګونه چې موږ په سترګو وینو دا دوه رقم وي. دا څو رقم وي؟ دوه رقم. یو ته موږ آرټري وایو، بل ته وینز وایو. یو درېیم دی هغه کیپلریز دی، هغه نو موږ په سترګو عموما نه وینو. وینې ډېر کوچني کوچني. نو یعنې دا موږ ته چې معلومیږي دې ته آرټریز او وینز وایي. څه رقم ګورئ؟ لاس چې کله موږ داسې ونیسو کینولا یا انجکشن چې کې لګوو پر سر باندې داسې شنه شنه رګونه ښکاري. دغه شنه رګونه وینز دي. دا څه دي؟ وینز دي. او چې کله موږ پلس ګورو، نبض ګورو، دا دوې ګوتې چې پر دا ځای کښېږدو دلته یو رګ غورځي، یا پر دا ځای باندې نه یا بلډ پریشر چې ګورو رګ غورځي. نور هم داسې مختلفه ځایونه دي دلته ګوري. وینې دا چې کوم غورځي دا رګونه دې رګو ته موږ وایو آرټریز. په دې کې ډېر پریشر وي. وینز سربیره نه وي او هغه کې پریشر نه وي، د هغسې مړه پراته وي پر دا سر باندې، سربیره نه وي څه باندې. او آرټریز چې دی هغه خدای پاک ډیپ ایښي دي، ډیپ ژور وینې زموږ د سکین څخه ډېر لاندې ایښي دي. او هغه چې ته دباو کې چې د هغه باندې ته پریس کې وینې چې هغه کښېکاږي بیا غورځي. هغه هر د زړه د ضربانو سره هغه هم غورځي. نه هر کله چې زړه غورځي داسې دلته ته محسوسوی شي. دا نبض چې موږ ګورو نه نبض رفتار تیزېږي، آهسته کېږي، دا د دې د وجې. په دې پوه شواست؟ نو یعنې مطلب مې دا و چې آرټریز او وینز دوه مشهوره بلډ ویسلز دي. د دې سره یو درېیم دی چې هغه ته موږ څه وایي؟ کیپلریز. کیپلریز نو موږ په سترګو نه وینو، دا ډېرې کوچنۍ دي. یو رقم کیپلریز چې موږ ته په سترګو معلومیږي هغه په سترګو کې دي. دا مې څه درته وویل؟ هغه رګونه هغه یو رقم کیپلریز چې هغه موږ ته په سترګو معلومیږي هغه په سترګو کې دي. دې خبرو پوه شواست؟ دا د سترګو سپین نه دي، سکلیرا چې ورته وایي، چې دورې وګورئ داسې پر دغه ځای باندې راځي. پوه شواست؟ داسې یو خواته چې وګورئ بس انډیوالان یو بل ته ورته وایي ښه بیا دستي معلومیږي سره سره رګونه یا چې دا زه دا لاشه خبره په دې پوه شواست. نو چې دې خواته وګورئ دستي د سترګو هغه کوچني کوچني کوم کیپلري چې د هغه معلومیږي. یا که تاسو لیدلي ډاکټران دا ځای داسې کوي، هلته دننه کیپلریز هم معلومیږي، خو د دې مقصد نو کیپلریز نه وي، د دې مقصد عصروالی چې دا انیمیک پیشنټ دی یا نه دی. که ډېرې سرې وی بیا سم دی، عموما د انیمیا پیشنټ نه وي کمخوني. که ژېړې وی یا داسې خام کلر یې و، تک سور نه و، نو بیا دا شک موږ په کوو چې شاید دا مریض چې دی د انیمیا مریض دی. په دې پوه شواست؟ نو یعنې دا کیپلریز وی. کیپلریز نو ډېر کوچني دی. وینز او آرټریز وایو. کیپلریز یو څو خبرې بیا درته کوم مخته. په دې پوه شواست؟ اوس اول رقم کوم دغه چې دی رګ چې دی هغه آرټري دی. هغه څه شته؟ آرټري یا آرټریز. د آرټریز ډیفینیشن څه دی؟ تعریف یې دا دی چې بلډ ویسلز کنټینینګ اکسیجن ریچ بلډ. هغه د وینې رګونه چې په هغه کې ډېر اکسیجن وي. بلډ ویسلز وایي د وینې رګونه کنټینینګ چې لري چې لري اکسیجن ریچ بلډ، د اکسیجن څخه ډکه وینه. اکسیجن ریچ څه ته وایي؟ امیر ته وایي، مطلب خان. نو دلته خانتوب چې دی هغه پر څه دی؟ پر اکسیجن باندې. نو که د چا سره ډېر اکسیجن و موږ وایو دا اکسیجن ریچ دی، دا څه دی؟ اکسیجن ریچ دی. نو دلته هم هغه وینه چې په هغه کې ډېر اکسیجن وي. دا یوه خبره په یاد لرئ، دا موږ چې ډي اکسیجنیټډ بلډ یا خیرنه وینه ښیو، د دې دا نه معنا چې هلته بالکل اکسیجن نشته. د اکسیجن فیصدي کمه شي، په هغه کې 40% اکسیجن وي. دا نوره وینه چې د اکسیجنیټډ بلډ په هغه کې 90-98 داسې شاوخوا 95-98 داسې. اوس واس نو د هغه فیصدي زیات وي د اکسیجن. په دا بل خوا کې په داخلنه وینه کې هم 40% اکسیجن وي. هغه نور باقي مانده اکسیجن چې دی هغه ولاړ شي لنګس ته، د لنګس هغه نور هم راواخلي.
نو دا ریشو ورسیږي څو ته 98 ته نیوي پوه شوس. اوس دا ګوري بلډ ویسلز اټری څه شته هغه د وینې رګونه چې هغه ډېر اکسیجن لري یعنی 98% اکسیجن مړی. بلډ ویسلز ګوینګ آوټ اف هارت دا دوم ډیفینیشن دی د اټری هغه د وینې رګ یا هغه د وینې رګونه ګوینګ آوټ اف هارت چې هغه د زړه څخه د باندې وځي. دا ګوري دا زړه دی د زړه څخه د باندې وتل نو ظاهره ده د هغه څوک سربیرونه دواړه رګونه موږ ته دی معلومیږي لکه د زړه څخه چې وتلي خو یو دا رقم د باندې وتلی دی چې هغه وینه وړي د باندې وینه د باندې وړي وینه. نو په دې وجه دې ته موږ څه وایو بلډ ویسلز ګوینګ آوټ اف هارت یعنی آرټریز هغه د وینې رګونه دي چې هغه وینه د زړه څخه د باندې وړي وینه د زړه څخه د باندې وړي. دا بل څه دی دا یو ډیفینیشن اوس واس. بل دریمه خبره د دې دا ده چې مور الاستیک اینڈ تھیک دغه رګونه چې دي د آرټریانې چې موږ بولو چې هغه ډیپ دي وینه هغه چې دي مور الاستیک ډېر کشکي خاصیت لري نسبت وینز ته ښه دا به وګورئ د دغه سره به موازنه کوئ د دا سره به ګورئ دا چې دي ډېر کشکي خاصیت لري اینډ تھیک او دا ډبل دي دا چې شي ډبل دي دا اوس ګورئ دا اوس یو رګي دا چې شي یو رګي او دا ډایمیټر یې ګوره دغه ډایمیټر والا دا به آرټري دا به څه شي آرټري دا بل ته چې وګورئ دا ګورئ دا دونه ډبل دیواله دي تر دغه ځای وینه راوځي ګورئ آرټریانې دا رقمي دا ګورئ د آرټریانو دا د رګ پنډوالي دا دغه چې دی تکنس چې دی زیات دی وینه دونه زیات دی د وینز چې دی هغه کم دی د وینز چې دی کم دی په دې پوه شوئ. نو هغه رګونه چې هغه ډي اکسیجنیټډ بلډ راوړي هغه عموما سربیره او تکنس یې کم وي الاستیک ډېر نه وي دی چې دی چې دی آرټریانې مور الاستیک او تیک مور الاستیک او تیک. دا بله خبره شوه. یو بله خبره دې سره ولیکئ د آرټري سره چې دې آر پلیسډ چې ته وایي ایښودل شوي دي ډیپ beneath the skin وایي دا د پوست ډېر لاندې ایښودل شوي دي دا پاک آرټریانې چې دي هغه د پوست پر سر نه دي ایښي هغه چیرې لاندې ایښي پوه شوئ د پوست یې ډېر لاندې ایښي نو موږ دې ورته وایو they are placed ایښودل شوي دي خدای پاک ایښي دي چیرې deep beneath the skin یا د پوست ډېر لاندې د پوست ډېر لاندې. په دې خبرو پوه شوئ. دا بل سره هم دا خبره ولیکئ د وین سره درښیم چې دا څه معنا لري placed یا found superficially superficial ولیکل دا اوس ګورئ دا څه معنا شوه یعنی د آرټریانې هغه آرټریز هغه رګونه دي چې هغه اکسیجن ریچ بلډ لري او دا هغه رګونه دي چې د زړه څخه د باندې وینه وړي او دریمه خبره دا وه چې دا ډېر کشکي خاصیت لري او ډبل دي وینې سرکشي هم ډېر او ډبل هم دي پنډ دي. وینز چې دي وینز بیا سره او آخري خبره دا وه پلیس بینیت د سکین ډیپ بینیت د سکین ډیپ ژور د پوست ډېر لاندې ایښودل شوي دي. نو عموما دا ولې داسې کړي دي خدای پاک دې کیس ته کتلي دي چې انسانان زه دنیا ته رالیږم د مختلفو حالاتو د وجې دی زخمیان کېږي زخمیان کېږي نو هغه زخمونه چې کوم دي پوه شوئ کوم زخمونه چې دي هغه که سوپرفیشل زخمونه وي وینه ډېره نه بهیږي موږ مازې سکین پرېسي او یو رګ وینې وین ورسره پرېسي وینه لږ بهیږي که ډېر ډیپ وونډې نه وي د ژور زخم یې بیا آرټریانو ته رسېږي. نو خدای پاک موږ ډېر محفوظه کړي یو که سربیرنه آرټریانې ایښې وي معمولي زخم سره به زموږ سره ډېره وینه بهېدله نو د وین سره ډېره لږ وینه بهېږي دا یې فایدې دي دغه په دې پوه شوئ. نو ډیپ انسایډ یې ایښي دي او عموما چې موږ کومې ستنې لګوو انجکشنان او ډریپان هغه پر وین کې لګوو ډېر کم د دې داسې استعمالات دي چې آرټریانو ته موږ ورځو لکه څه شي دا اوس ګورئ ځینې وخت موږ د اکسیجن مقدار معلوموو د لنګز په مریضانو کې هغه ناجوړیانې چې هغه د لنګز دي په هغه مریضانو کې موږ کوشش کوو چې د اکسیجن دا کم ګیس چې دی په وینه کې د دې مقدار معلوم کړي چې دا څو فیصده دی په وینه کې بیا نو موږ هغه وینه د وین څخه نه اخلو د آرټري سره
څه شی خو د ارټریز هغه ارټری چې هغه ډیسپنسران به کې ټرینی چې ارټری پر کوم ځای اسانه ده او د کوم ځای سره موږ اسانه ایستای شو بالکل مختلفو داسې ځایونه دي ایکسپوز یا زیات ایکسپوز نو دا ځای سره اسانه اخیستل کېږي پوه شوئ نو د دې عموما د ډېر استعمالات نشته په دا کیس کې بل دی وینز بلډ ویسلز کنټینینګ کاربن ډای اکساید ریچ بلډ اشه په دې کې مثالونه هم تاسو ورکوئ شئ ښه کورنري ارټري یو مثال ورکوئ شئ د نن په درس کې یو ارټا مثال ورکوئ شئ پوه شوئ مختلفه نور رینل ارټري چې پښتورګو ته تللې ده پوه شوئ هیپاټیک ارټري لیور ته تللې ده پوه شوئ مختلفه نومان دي دا د هغه رګونه چې وینه وړي وینز کوم رګونه دي blood vessels containing carbon dioxide rich blood هغه blood vessels چې په هغه کې کاربن ډای اکساید زیات یا په بل اصطلاح اکسیجن کمی یا کاربن ډای اکساید زیات دي په دې پوه شوئ نو هغه رګو ته موږ وایو وینز هغه څه وایو وینز وایو بل دي blood vessels coming to the heart یو دا ډیفینیشن دی د وینز چې هغه رګونه چې هغه زړه ته راغلي دي زړه ته یعنی چې وینه راوړي لکه کوم رګونه انفیریرو سپیریور وینا کیوا انفیریرو سپیریور وینا کیوا دا دواړه غټ وینز دا دواړه چې غټ وینز نو هغه رګونه چې زړه ته راغلي هغه رګو ته موږ څه وایو وینز نو په دې وجه دا څه شی ورسره لیکو چې بلډ ویسلز هغه د وینې رګونه کمینګ ټو د هارت چې هغه زړه ته راغلي بل دا دی د دې پوینټ د وینز less elastic than vessels less elastic and thick vessels یا less elastic than arteries وای دا کوم وینز چې دی د دې کشکی خاصیت هم کم دی او د دې کم پندوالي چې دی هغه هم کم دی ګورئ less elastic less کم ته وای elastic کشکی خاصیت ته وای دا کشوالی thickness یې چې شي less elastic plus less thick ٹھیک ہے vessels رګو ته نو د دې دا معنا شوه چې دلته دا کوم وینز چې موږ وایو دا وینز اصلا څه شي دا elasticity هم کموي او د دې thickness هم کموي اوس دا خبره د چیرې شوله د وینز او بل آخري خبره د وینز دا ده چې they are placed superficially وینز خدای پاک سربیره نه شي د پوست فورن باندې پوست ته واړې د هغه لاندې دستې رګونه یا دا شنه رګونه چې موږ ته ښکاري موږ ته معلومیږي دا اصلا څه شي وینز سره رګونه سره څه شي ارټریز او دا شنه چې دا څه شي وینز په دې پوه شوئ او موږ ستنه چې په دې کې لګو د دې یو فایده دا ده چې وینز زړه خواته روان دي ښه ارټریز د زړه سره روان دي نو عموما چې په وین کې ولګو هغه ژر ځي زړه ته او ژر ټول وجود کې پمپ کېږي نو دا خبرې وې د بلډ ویسلز تر دا ځایه زما درس ختم شو یو بل دریم قسم یې چې دی هغه کیپلریز دي هغه ما درښودلي دي چې کله وینز او ارټریز سره میلاویږي هلته هغه نیرو ډایمیټرډ ویسل چې جوړ شي کوچني رګونه هغه ته موږ څه وایو کیپلریز تر دې ځایه که څه مشکل راته ورسي